قبیله ده الته د منشیات خرڅېږي ایس خرڅېږي د علاقې ماحول ډېر خرابېږي. پبلک ډے چې کوم یو ترتیب دی دا د بلور خاندان مشرانو وخت سره یو روایت قائم کړی دی چې کله زه ایم پی ای وم نو ما به هفته کې 3 ځلې پبلک ډے کولو. اوس ولې زه نیشنل اسمبلی کې یم او الته زما مصروفیات زیات دي. زما کوشش دا وي چې هفته کې خامخا 10 ورځو کې زه راشم پبلک ډے وکم چې هغه کوم بالکل کلاو وي سب تپوس پختنه نه وي هر کس ویلکم وی ایز لانگ از چې هغې پې خبر نه وي. اور مونږ کوشش دی چې پارټي لاینز نه هټ کې مونږ د عوامو خدمت وکړو. اور ولې پېښور کې یو غټه خلا ما کتلې ده چې داسې پبلک ریپرزینټیټیوز چې کوم دي هغې د عوامو منځ کې کینی نه هر کس خپل ځان غټ هغه کې بند کړی دی دفترونو کې. اور هغه کې نو تاسو به کتلي قسم قسم خلک راغلي دي د خلکو مختلف مسایل. اور بس مونږ کوشش دا دی چې هغې مسایل مونږ هغې کې لږ حل را تعداد خو ډېر زیات وګوري چې د چا ایډمیشن مسله وي د موسم کې د ګیس ډېره مسله وي د بجلی ډېره مسله وي پولیس والا مسلې وي د هیلث ریلیټډ مسلې وي هر قسم مسایل وي. د چاته تاسو ته پته دی زموږ سیستم داسې دی چې سفارش بغیر د خلکو کار نه کېږي. نو دا زما طرف نه یو عوامي خدمت دی. اور چې زه به کوشش کوم چې څومره ځلې زه کولی شم زه به دا وکړم چې خلکو ته ریلیف وي. فیمیلز هم ډېر راځي اور د فیمیلز خپل ذاتي مسایل ما سره ډسکس کي هغې یو کمفرټ زون فیل کوي چې زه پکې یو فیمیل یم. نو تاسو به ګورئ چې زما پبلک ډیز کې زموږ داسې چې کلي کچهري کوو هغې کې د زنانه د فیمیل د سټوډنټس ډېر یو لوی تعداد وي. داسې رونه چې انسان ته ملاو شي نو انسان مټې مضبوط شي. اور دی طرف نه هم ډېر خدمت دی کوشش دی هر ځل چې زه اسلام آباد کې بزی یم نو دی پبلک ډیلنګ کوي. نو موږ یو ټیم ورک کې لګیا یو کوشش کوو چې د خلکو د مسایل کې اور د تکلیف کې لږ شانتي فرق راوړو. سیده خان کلچر وینګ صوبایي پریزیډنټ زه نن ډېره خوشحاله یم چې زموږ د مسلم لیگ نون سمر بلور صاحب دلته ناسته ده او زموږ د خواتین مسایل هم اوري او سالف کوي هم او ډېر یو ښه طریقې سره موږ سره ملاو شو او پراپر یو ټایمینګ هم راله راکړو او راته وایي چې ستاسو سره مسایل دي نو هغه به موږ په اسمبلی کې ډسکس کوو او دا به حل کوو. نو دا ډېر د فخر خبره چې په خیبر پښتونخوا کې یو زنانه ذات ناسته ده او د خلکو مسایل هم اوري. نو لکه دا پکار داسې چې پبلک ډے دلته کېږي او پراپر دغه زموږ بای صاحب هم دلته راغلي دي زموږ د نظامپور هم دلته اوس خلک را روان دي. نو مطلب موږ دا اپریشیټ کوو مطلب کار کولو مطالبه زموږ د فنکارانو ده لکه زموږ فنکاران بیماران شي نو هغې دپاره میډیسن ایشو زیات ده نو هغې وایي چې دا به موږ په اسمبلی کې ډسکس کړو او دغسې دې دپاره یو صحت کارډ پکار دی آل پاکستان چې هغې باندې دوی ته میډیسن ملاویږي دوی فوري طور علاج کېږي. د دې نه علاوه موږ ته هاوسنګ سکیم پکار دی فنکار دپاره او زموږ چې کم دلته دا نور زموږ بچي دي د هغې دپاره لکه کوټه پکار ده مخصوص څنګه چې نورو ډپارټمنټ کې نورو خلکو ته ملاویږي نو آیا زموږ بچي دي زموږ بچو دپاره هم هغې مطلب سپیشل کوټه پکار ده په هر ډپارټمنټ کې په هر جاب کې. نو موږ هم یو حق لرو موږ هم د پاکستان یو باشنده یو موږ هم د دې خدمات کوو زموږ خدمات دي. نو پکار دی چې زما د څومره د قوم دلته فنکار دي میوزیشن طباب رباب د دوی ټول خدمات وکړلی شي. الرحمن الرحیم زه پاکستان پیپل پارټۍ چیرمین NC 26 نه تعلق لرم. ټیک شو دا پی کې بحثي دپاره یو ډېره خوشایند خبره ده چې زمونږ په پی کې بحثي کې دلته ملک نعیم په حجره کې سمر بلور آفس انعقاد شو او بل دا خبره خلکو ته ډېر په اسانۍ باندې چې څه مشکلات دي دلته راځي خپل کار ختموي. نو مونږ انشاءالله خپل د شهید ناظم شهید ګل ټورنمنټ باره کې هم دعوت ورکوله او زه ټولو ته دا پیغام ورکوم چې دلته ملک نعیم اجرې آفس چې کمی بار لکه په فیسبوک ورکړی کېږي دا پیغام چې دې ټایم پبلک ډے نو تاسو خپل راځي دلته خپل کارونه وښکې شي هر ټایم راتلی شي باقاعده چې میاشت کې 2 پیرې پروګرام شي کله 2 میاشتې پس شي نو راځي او خپل کارونه دلته کوي. ته خو کله هم الحمدلله چېرته دلته څه کمی محسوس شوی نه چې کله هم راغلي یو زموږ کار کېږي ملک صاحب راله کوي په سمر هارون بلور صاحب باندې عوامي ډے ده. خو نن موږ راغلي یو د خپل ټورنمنټ حوالې سره چې کوم NC 26 حوالې سره موږ دلته ایسته یو شاید ناظم ګل کرکټ ټورنمنټ سیزن 4 دی او موږ راغلي وو هغوی له هم دعوت ورکو چې انشاءالله را روان اتوار له به 3 بجې چې کوم دی ټورنمنټ دا پیللی چې هلته زموږ دا مهمان خصوصي راشي سپیشل تاسو چینل والا ته به هم دا دعوت کوم چې تاسو هم هلته راشئ ټورنمنټ زموږ پینل به وګورئ ځکه چې دا کیل چې کوم یو مې که نه کرکټ
نو دا د معاشرې لپاره یو ښه پیغام ورکوي ځکه چې کوم نور کوم سوچونه نن سبا تاسو څنګه پته د منشیاتو حوالې سره نشو حوالې سره نو د هغې نه مونږ چې دا کوم نوجوانان دي دا هم په دې ګیم طرف ته رالولي دي د کرکټ طرف ته هم رالولي دي نو د هغې فاینل به نو انشاءالله ټوله حلاکه به راځي د پېښور نه ډېر ښه خلک هلته راځي نو تاسو ته هم دعوت دی چې تاسو هم هلته راشئ موږ سره حصه واخلئ